अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तत्वाअ इलैहि सबीला वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नासु क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्जा फ़हुज्जू औ कमा क़ाल गया हज करके वापस लौट आया तो अब हसरत है बाकी गया हज करके वापस लौट आया तो अब हसरत है बाकी कि पहले से न की अफसोस हज करने की तैयारी कफन बरदोश जा पहुंचा मगर मरना नसीका था ए हसरत रह गई कि पहले से हज करना नसीका था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुहतरम मुसलमानानो, अन करीब यौ डेरा बाबरकता और बख्तौर मियाश राखतु अलदा कि आगे त द हज मियाश वीली कीगी। ज़मून खलक वर्त दलवे अख्तर मियाश हुई माहे ज़ुल्हज। मुहतरमो, बाज़ मियाशतों की द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफना ख़ास इबादत मुक़र्रर हुई। ज़िक्र द हर यौ चीज़ द पारा यौ तरतीब दे, यौ डिसिप्लिन दे और दागी पाबंदी पकार हुई। लका मसलन द हर यौ मुल्क दागी खपल हिफाजती महकमी वी और महकमों की बिया
ګڼ قسمونه یې نو د هر چا جدا جدا وردی. اوس که یو سړی وایي چې یاره خو د یو ملک اوسېدل دي نو که هر قسمه وردي مې واچوله، نه د هغې پابندي غوښتلی کېږي او په هغې باندې په زور پې هغه پابندي کوي. مثلا د ایرپورټس والا د هغې خپل ډسپلن دی، خپله وردي یې ده، نو د نیوي والا جدا وردي ده. اوس که یو سړی وایي چې دا هم د ملک د حفاظت دپاره یو محکمه ده او دا بلم ده، نو زه به د هغې هغه وردي اچوم، دا جرم متصور کیږي. ښه لکه دې کې څه دي؟ یو ډسپلن دی. دارنګې که مونږ او تاسو زمونږ د ملک یا د هر یو ملک ریلوے اداره ده، نو هغې کې چې کوم خلک سفر کوي ټکټونه را اخلي، نو هغه پیسې د ملک خزانې ته جمع کیږي. دارنګې کم ایرپورټ دی، کم د ملک جازونه دي، د هغه ټکټونو هم څه پیسې خزانې ته جمع کیږي. اوس یو سړی وایي چې زه په جاز کې زما او زما ټکټ 1,00,000 روپۍ دی، نو زه به د 1,00,000 روپو د ریلوے ټکټونه راوالم، په دې به په جاز کې لړ شم، ځکه پیسې خو یو خزانې ته ځي که نه. نو دا الاؤډ نه وي، ښه د دې اجازت نه وي. دا یو تمهیدی خبره ده. دې کې اصل کې د ملحدینو په مخ یو څپېړه ده. دا ملحدین چې دي زموږ د عباداتو پورې خندا کوي، عوام په شک کې اچوي. مثلا هغې وایي چې د حج دپاره دا څو ورځې ولې مخصوص دي؟ نور ورځو کې هم دا خانه کعبه موجود ده، دغه منام موجود ده، دا عرفات موجود دی، دا مزدلفه موجود ده. الله اکبر کبیره. بس دا د الله رب العزت د طرفنا په دین اسلام کې د هغې یو خپل ترتیب دی. لکه د رمضان المبارک روجی دي که نه، په رمضان المبارک کې فرض دي یا منځونه دي، نو د دې دپاره خپل ټیمونه دي. دا نه چې ستا د کله خوښې نو راځه بس فرض مونځ ادا کوه او ځه. خو یاره الله ته عبادت کول دي، نو که د غرمي او که د ماښامي او که د مازدیګري نه. الله رب العزت فرمایي پتا سبحان ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. دا مسجدې په خپل وخت باندې فرض دی، ښه د دپاره خپل ټیمونه دي. بیا ته وایې زه خو الله ته ودرېږم، نو که یو خوا مخ کوم که بل خوا مخ کومه، نه قبلې ته به مخ کې. فولوا وجوهکم، خپل مخونه واړئ په طرف د قبلې باندې. دې کې به د مسلمانانو دپاره یو ډسپلن، اجتماعیت. نو محترمو مسلمانانو، څنګه چې په اسلامی میاشتو کې د رمضان المبارک یو لوی اهمیت دی، یو لوی حیثیت دی، نو دارنګې د ذوالحج د میاشتې عن قریب 4-5 ورځې بعد چې کومه میاشت هغه راختو واله ده، څه عبادات داسې دي چې په دې میاشت کې کیږي، دا عبادات په بله میاشت کې نه کیږي. په دې وجه د ذوالحج د میاشتې د هغې د لومبنۍ عشره دا بیا ډېره زیاته اهمیت لري. والفجر وليال عشر، والفجر علاوه قسم دی په سبا. یو تفسیر پکې دا دی چې هر سبا ته مراد دی، یو تفسیر پکې دا دی چې نهم تاریخ د ذوالحج ته مراد دی چې هغه یوم العرفه ده. وليال عشر او لسپی
یو قول پکې دا دی د دین مراد آخری عشره د رمضان، نو یو قول پکې دا دی د دین لومبنه عشره د لوی اختر د میاشتې مراد ده. هم محترمو په دې میاشت کې کم خاص عبادتونه دي؟ د ټولو نه اول د ذوالحج په لومبه عشره کې شروع کیږي د حج احکامات، او دا حج دام یو اهم فریضه ده چې کوم خلق د حج نه انکار کوي دا مسلمانان نشي پاتې کېدي. چې څوک د حج د فرضیت نه انکار کوي، اللہ رب العزت فرمائی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دی حج تا دا سڑی تربیت دا پارزی التبدی تربیت دا کم خبرو کئی فلا رفسا دا بیہائے خبری بن کئی پرائیویٹ خبری بن کئی بربند خبری بن کئی. دی مطلب دا نه چې الته بصرف نه کوي دلته کې اجازت ته نه دا خو دلته الته ټریننګ ورکول کیږي. اره آیت باندې ځان پوکول پکار دی. بعضی خلق د دین زین تدارا ولی چې دا کارونه جوړه الته پکار نه دي نو دلته خیر دی ګین دلته به اجازت نه الته تربیت ته نو الته ټریننګ دی. فلا رفسا بهای خبره باندې کې چې ته په دې عادت شي سبا ته اجي سه به چې ته حیا والے. ولا فسوقا نافرمانه بنکه، ولا جدال نو جګړه بنکه. بل مقام کې الله فرمایي وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. د چا چې وس کې دو هغه باندې حج فرض دی. څنګه چې موس فرض دی نو حجم فرض دی په مالدار تن باندې. او دا حج چې دی دا د قرآن کریم په نص سره فرض دی. زمونږ ډیر مسلمانانو کې ډیر مسلمانان شتا یو حکم به فرض عین نیو د فرض درجه ته رسولي. بعضی کارونه مستحبات دي د ثواب کارونه دي. دعاګانې زده کولی، ذکر اذکار زده کولی، ثوابونه یې پکې دای د پاره وخستل دی. خو حج چې دی نو دا د قرآن کریم په نصوص سره لازم دی. قرآن کریم کې مستقل سورت دی سورت الحج، د حج سورت پای کې د حج احکامات بیان شوي. په سورت البقره کې د حج احکامات بیان شوي دي. حدیث پاک کې مرضی نبی علیہ السلام فرمائی بنی الاسلام علی خمس. د دین اسلام بنیاد په 5 چیزونو باندې دی. یو عقیده توحید ده کنا، شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله. دویم و اقام الصلاه د مسقائم اول نو ایتاء الزکاه زکات ورکول والحج نو حج. په دین اسلام کې د حج خپل اهمیت او حیثیت دی. و صوم رمضان نو نبی رسول الله والسلام بنیاد ذکر کو چې ګوره د دین اسلام چې دی نو دا یو آبادی ده. د دې د پاره 15 خبرې دي، 15 سيزونو باندې د دې بنیاد دی. نو پای کې یو ذکر کا حج بیت الله دا رکن دی د دین اسلام د ارکانو نام. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت دی. نبی علیہ السلام پای کې فرمایل ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. رواه مسلم. امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمائی خلق ته خطاب کو اے خلقو الله در باندې حج فرض کړی دی نو دا حج ادا کې ګوري. او په ټول عمر کې دا یو پیر دی، بار بارم نه دی.
لکه د رمضان المبارک روزي په هر کال کې یو میاشي، دارنګ زکات دا په کال کې یو پیری، منځونه درځي 15 او حج چې دی محترم ہوتا چونکه ګران عبادت دی، دا د مالی او د بدنی عبادت د هغه دواړو پاغي کېشته. حج چې دی عبادت بدنی دی او عبادت مالی دی، پای کې مالم لګي، مشقتم پکې ډېر زیات دی، کړهوم پکې زیات دی. بیا خاص کر دا منا او د عرفات او د مزدلفه ته د تلو په ایامو کې ډېر مشکلات دي. بس دا خو کال کې یو پیری کنه. الله اکبر کبیره. او بیا چې سړی احادیث مبارکه وګوري کنه، د سړی و تاسو دا اړه روچت شي چې رزم دی حج تلاړې نو څنګه بخوي چې په چا فرض نوي دا غیمړه غواړي چې دغه مقامات ماولی دي. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کم یو تن چې حج وکړ او د حج د آداب لحاظ وساته، الته د بی حیاي خبري کارونه د ګناهونو نه اجتناب وکړه، د بی حیايونه ځان وساته، دې د ګناهونو نه داسې پاک دی، پاک شو لکه چې سړی دنیا ته کله راشي او دې د ګناه نه پاک شي، د ګناه نه پاک. دارنګي یو روایت کې راځي وعبد الله ثلاثه، دا الله ملمان دا درې قسم دي، دا الله ملمان. نمبر 1 پای کې الغازی، دا الله پلار کې مجاهد، دا الله د دین د پارا، د توحید د پارا، د قرآن د پارا، د دین اسلام د پارا د کفر خلاف جهاد کوونکی، دا د الله ملما دی. او دویم والحاجو، اجی سے روان دے، احرام تړلې دي، لبیک ناره ویا، الله اکبر، ډیر عاشقانه ناره ده کنه. د احرام اتړلو چغې کې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دا دی اللہ سرا یو تجدید عہد کیا لبیک اے روا دیری غرازر ایمی کڑی دی تا جماعت کے کتم زب جماعت کی نومام تا بزا کتم ستا پتا بدارے کیا رب زب التنوما زب استادنا فرمانو پزے کیوما رب کم زی چی تازغ اختم نو التز غرازروما نو لبیک رب اس میں آزریو کا آزرم ربا. او د حج خډیر مسائل دی، غټول مسائل په لسته منټه بیان کې نه راجم کولی شي محترمو. نو یو حجی چې دی نو دا د الله ملما دی، او بل محترم المعتمر. او په دې باب کې زموږ د ډیرو مسلمانانو نه یو اهم کوتاهی کیږي چې حج ور باندې فرض شوی او دی عمره ته ځي، دا دی چکر ته ځي، په د حج فرض دی او دی وی راشه عمره به وکما، په عمره سره د غاړه خلاصيږي نه. بل یو حدیث پاک کې راځي په چا باندې چې دا حج فرض وو او د حج اونکا د خوخه دا چې يهودي د دنیا نزي او که مجوسي د دنیا نزي او که نصراني د دنیا نزي، سونا سخو عید دیخوا، سونا مالدار ترین خلق شتا. ادیوی زما با 2 روپیو لگیو، دغه مال دا نپاتی دے، حج در باندې فرض دے، دا پریزه ادا کا. سبب بیا پکټ کې پروتی وصیتونه بکې چې حج میں نو کړی، نو بیا که بچو کې د صلاحیت ہو نو ستاره طرف نه با د حج بدل پروګرامو کې بیا نو چې تا کې کله طاقت دی ځواني دی دا او ته پوهیږي چې زه تلی شم او بیا م راتلی شم،
دی وی اوس نه بیا په کم کال کې چې تا سره دونه پیسې وي چې ته پتلی راتلی شوي په دغه کال کې پتا حج فرض دی چې ته وې زه بیا وکم بیا به وکم او مقدته ملو نشوا ستا په ذمه دا فرض پاتې شو. الله دی زما خو اراده شته نه دا فورا ادا کوا زندگی څه پته لګي. نو محترم مسلمانانو په دې ذوالحج کې یو عبادت دا د حج دی. حج اهم عبادت دی، حج یو انقلابی عبادت دی. د حج سره ډیر زیات انقلابات په انسان کې راځي. د حج سره انسان کې ډیر غټ بدلون راځي. بیا د حج تتلل، د حج تربیت دی، د حج مسائل زده کول، دا د حج نه د تلونه سو ورځې مخکې دې ته به وخت فارغې چې پتا کې یعنی چې ستانه د حج فرض پاتې نشي، واجبات د نه پاتې نشي. کله یو عمل پاتې شو نو بیا سړي باندې دم لازم شو او دی هغه دم ادا نه کړي نو دی ګناهګار پاتې شو. بیا د احرام څه مسائل دي، بیا د روانګي څه مسائل دي، آداب دي. نو یو پدی ذوالحج په میاش کې حج دی محترم. دویم یو حدیث پاک کې راځي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا د قربانې اراده ای، چې د چا د قربانې اراده ای، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د میاش د ذوالحج راو خطا نو دی د قربانې د ورځې پورې خپل ویښته او نکونه نه کټ کوي. دا یو مستحب عمل دی. او هغه چا د پاره چې د چا د قربانې اراده ای ښه، که د چا د قربانې اراده نه نو کغه نکونه ویښته واړه کوي نو واړه کوي. دی کې د حجاج کرام سره یو مشابهت دی چې د چا د قربانې اراده ای، او که د چا نکونه ویښته د حد نه سیوا غټ شوي نو بیا هغه واړه کول خو لازم دي. نو پکار دادی مسلمانانو ته چې کم ورځ د ذوالحج لومبنۍ ورځي د هغې نه مخکې خپل سر سنت برابرول، نکونه واړه کول چې دا مخکې ځان برابر کړي. نو یو پکې دا عملم شو، د حج عمل دی. بل عمل په دې ذوالحج په میاش کې او په ډومبۍ عشره کې یوم العرفه ده، یوم التاسع، نهم تاریخ د ذوالحج د میاش دی. د هغه ورځې د غیرو حجاجو د پاره روژه نیول. حاجي صاحب په هغه ورځ روژه نه نیسي چې دې ځان ازبرګ جوړوي چې زه په دغه ورځ حاجي صاحب د پاره روژه نیول منع دي. ځکه هغه عرفات ته ځي، هلته ډېر تکلیف او مشقت دي. د نورو خلکو د پاره چې کم د حج نه بغیر خلک دی، هغې د پاره د دغې ورځې د روژې ډېر فضایل دي. اب نورو جمعو کې بیانېږي انشاءالله. بل یو عمل چې د هغې د پاره اوس نه مسلمانان تیاری وکړي چې هغه د قربانۍ عبادت دی، د حج عبادت دی، د عرفې روژه ده. دا میاشت چې د بره شي که په دې کې څوک روزانه روژه نیسي د هغې هم ډېر ثوابونه دي، په دې کې د خیرات او صدقات هم ډېر ثوابونه دي. او یو اهم عبادت په دې میاشت کې هغه قربانی ده. اوس ما وتا که د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیرت نه بغیر په قرآن ځان پوه کو، قرآن کریم کې د قربانۍ تذکره راغلی ده.
قرآن کریم کې د قربانې تذکرہ راغلی دا وانحر رب د پاره قربانی وکا فصل لربک نو منځو کا خپل رب د پاره نو وانحر نو قربانی وکا خپل رب د پاره چې دی وې ز قرآن منم او دی قربانی نه مني دا سم قرآن منل شو قرآن کریم کې الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ورته خپل قربانې کې اخلاص پیدا کې د قربانې طریقې کار او د قربانې ترتیب تم جمعې په کې لار روانې دي خو چې اوس د مسلمانان تیاری کوي د قربانې د پاره چې دام په صاحب نصاب باندې قربانی لازم دا واجب دا قربانی یواز د ثواب کار نه دی که یو سړی دی وسی نه کیږي هغه زم قربانی کوما اراده وکړو ثواب په کې ډیر زیات دی الله اکبر کبیره بیا ملحدین په قربانی اعتراضات کوي چې ګوره تاسو مالدار خلک دا قربانی کوي سلويغ زره درزه روپے باندې ساروي اله کنه ورستا په چمګاون کې رشتہ دارو کې یتیمانان دي غریبانان دي د وبو تنظیم نشتا دغه فلسطین او غزا کې مسلمانان تړپاویږي او تاسو قربانی کوي نو وی خیر زبر نو ته دین کارونه کوم تاسو سره چې دون غم دي نو تلک دغه کارو کنه ته د کم مرزدار وي چې دا کم سړی چې په قربانی اعتراض کوي کنه د ته ته د کم مرزدار وي ته بسکه د سره ډیر د یتیمانانو غم دی د سره ډیر د غریبانانو غم دی حالانکه دا کوم خلک چې قربانی کوي حج کوي دا خلک د غرباوم خیال ساتي د فقراوم خیال ساتي د یتیمانانو خیال ساتي خو د قربانی پرځو کې غریبانان ډیر را یاد شي یره دا قربانی مکوي خیر دا پیسې غریبانانو ته ورکې کم کس چې دا وای ګوره دا ملحد دی ښا دا د قربانی منکر دی چې قربانی نه مني چې ته دغه مشوره خلکو ته ورکې نو دا مشوره ورکا وکنه چې ماسپهین به بیا مسترازه او مازیګر به بیا راځي استاد چې تاسو سار راغلی دا 15 وړه منځون را د پیوځې پړاو بس بیغم کیږي به دي زوبه په خپل ترتیب سره اوري چلےږي او لکه دا رمضان چې کله په ګرمه کې راځي نو ګرمه کې خروجی نه ول ډیر زیات سخت وي راځي جمی کې به نه سوخه خدای الله د پاره یو میاش روجی نه ول دي کنه نه محترمو دین اسلام کې چې څنګه الله وای چې دا سه اوکې آغا شانت بکول پکاری وی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے دانن غړ غړ سکالران غیر خلق پیدا کړی دي اغه مونږ ته په دې نت باندې او په دې میډیا باندې کینولې دي او نن زمونږ نوې نسل چې کم د میډیا دل دادا لکان دي اغه د دینه پورا اثر غسته دي ښا اغه ما پوری بل مولا پوری چې تعالی د قربانې وای تعالی تراو وای تعالی د رجوع وای تعالی د حج وای دیو ته په نظر کې سپک کار کړی دي نتیجه دا روزي چې روغ را مټ سړی 5 وخت منځونه به کول منځونه ته نه پاتې تراوی ته نه پاتې دارنګي هغه قربانیم ته نه پاتې داسې نوې نسل کې ډېر خلک داسې شتا دا یاد ساتي قرباني د نبی علیہ السلام سیرت وګوره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې سو کال زندگی تیر کړه عوام ته پته شته شل کاله کدیش کاله مدینه کې نبی علیہ السلام موږ ته دا پته نشته کنه دا موږ نزد کو کنه موږ ته خپل کاروبار پته دا د روزګار پته دراتا د موبایل کې د بلا پروګرامونو پته دراتا خود دین نه یو خبر زمون نوې نسل نوجوانان اله د پیغمبر سیرت نه معلوم هغه د پیغمبر جون نه معلوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کال تیر کړي لس کال 10 سال زندگی دلته چې د ارجمه په ماخام باندې کوم د سیرت درس کیږي کنه دا ټول خبره پای کې بیانېږي خو لس منټ ورته وباسه پیغمبر سیرت او جون د نبی علیہ السلام
د نبی علیہ السلام په مدنی دور کې په لسکاله زندگی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کالم قربانی نه دا قضا کړي. حالانکه هغه نبی علیہ السلام د یتیمانانو سونه خیال ساتون کیو، هغه نبی علیہ السلام د غریبانانو سونه خیال ساتون کیو، هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صفت قران کریم ذکر کړي دي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. هغه ډیر زیات شفقت کوونکې مهربانه پیغمبرو. نو هغه هر کال قربانی کړي دا. اے محترمو مسلمانانو، نو د دې ملحدینو په خبرو کې مرازه قربانی تزان تیار کې. قربانی د قرب نه دی، قرب وای نزدېکت تا پدې دا انسان ځان الله ته نزدې کوي. او دا قربانی چې په مسلمانانو باندې الله لازم کړي دا یو ډیر مخلص انسان تیر شوی دی. هغه ته الله حکم کړو چې ته په دې بچی باندې چاړه راکاګه. سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام هغه اسماعیل علیہ السلام دا اللہ نا غوختو چرب مالا بچی راکی. اللہ بچی ورکا فلما بلغ ماو سایا چکلے بچی لگ دا سی مضبوط شا. اگا بچی توئی اے بچنگیا خوب وینما پا خوب کزتا علالوما. سر خیال لے دا یادو ساتے دا پیغمبرانو خوبونا چی دا وحی خوا. پیغمبر چی خوبو وینی کانا دا وحی، دا بل چا خوب دا وحی نی، دا بل چا په خوب سره د شریعت حکم نه ثابتېږي. دا بل چا په خوب سره سړی جنت جهنم ته نشي تللی. ګورې دا یاد ساته. د پنجاب طرف ته بعضې پوهې پوهې خلک دي داسې یو خان او نواب سړي ته کینی، یاره خان صاحب بیګا مې خوب لیدلی و، دا یو خپه دی په جنت کې و، دا یو د جنت نه بار وه. هغوی د دې تعبیر څه دی؟ وی دا یو خپل د جنت نه ځکه بار وه چې د جومات دا دننه کې خو تا ماربل لګولي، خو د جومات بار کې د ماربل نه دي لګولي که نه ښه. هلکه داسې ورته ذهنسازي کوه که نه. نو په دې خوبونو سره یاد وساتئ د شریعت حکم نه ثابتېږي چې پلان کې خوب ولیده او بس خوب کې ورته وویل شو دا ټول وبخلی شو. که زه تاسو ته ویم چې بېګا مې خوب ولیده او دا څومره خلک چې جمعې ته راغلي دا ټول جنتیان دي، نو راشه مونځ او دس به نه کوو، فرایض به نه ادا کوو، د ګناهونو نه به ځان نه ساتو. هلکه مولوي صاحب مونږ ټول په خوب کې جنتیان لیدلي یو. دا باسې کلها ګپ و شپ دا به د ګپ شپ خبرې، دا یاد وساتئ. په دې ډېر خلک دوکه شي د قرآن او سنت نه لري. الله اکبر کبیره. اے محترمو مسلمانانو، ابراهیم علیہ السلام خوب لیدا چې بچی علالوما. اغا بچی سنگ بچیو سبحان اللہ. نن اولاد تو گورا آغا بچی تو گورا وتویا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے زمان بابا جانا تا دا اللہ حکم دے نو بس اللہ تلوار کا وزر میں اللہ وکنا زب انشاءاللہ صبر کوما. نن خو پلار بچی ته وی بچی دا کارو کا ما ته لګیو برا والا وی بابا اوزګار نه ما ز خپل موبایل کې لګیا یم نیم سم سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اے محترمو مسلمانانو، ابراہیم علیہ السلام رو لگی دو چاڑے تیرہ کا او غنیازبین بچے روان کا د مینا خواته بوتلا او چاړي په بچی باندې کې خدا الله اکبر ویا. خپل ذهن کې خو بچی را لې دا به سم کم کیفیتو د الله غ حکم ته دون توجه. نن خو موږ د الله حکمونه ذبح کوو. موږ هغه ټول دین موږ کې را جمع کړ چې موږ کوم او روزونی زمزم مسلمانم نور معاملات لین دین ای کی ګر حرام او ترتیبی پدې زمونږه یو رګ نو چتیږي. ښا مونږ تمرګری وی پدې مضمون لگا بلا واتس اپ کې میسجونه راشي چې قربانی چا سره کیږي او چا سره نه کیږي.
مې بیا و مسلو ته ټینګ نشي نو چا سره قرباني کیږي او چا سره نه کیږي. دا یادو ساته محترمو، کله چا ارسن کاروبار دی غلط کاروبار غلطه پیسې کا کور ته راځي دا حرامو، دا د برکت وی خو باسي. ګوره یاد ساته په غلطه طریقې سره پیسې ګټل تا سره د خور او د خورزو د یتیمانانو ویسی ګيري، اتم د هغه پټي انکم په قربانۍ کې لګي. نو تپوس کوي چې دا قرباني به د دې کم کس چې دا حرام خور دی د دغه نکیږي، خو آیا د دې نور وسره کیږي او کنه؟ تو سړی دغه انکم د سود دی، دغه لیکل د سود، هغه گواه په سود، هغه دسخط په سود، او دک پیسې چې د په دې سود باندې په دې لیکلو په دې باندې ورکول کیږي. نو لک تپوس کوي چې دې سره قرباني کول څنګه دي؟ قربانۍ کې ډېر احتیاط پکار دی، ځکه دا خو ابراهیم علیه السلام هغه یادګار مناویږي د قیامت د ورځې پورې. محترمو یادګار ابراهیمی، نو د هغې دپاره ترتیب ابراهیمی، د هغې دپاره عقیده ابراهیمی هم پکاري. ګورې ښه که یو سړی وي زه به دې دپاره قرباني کوم چې دا خلک به وایي چې ګوره دا مخکې کلونو کې کوله او اوس یې نه کوي، د ده نیت غلط شو، د ده قربانیم لړه ختمه شو، د سره د نورو شرکاو قربانیم نه کېږي. یو سړی دی 1,000-2,000 روپۍ د حرامو د غلط کاروبار یو ځای دی، پای کې د پیغمبر علیه السلام سنت الوزی سار او ماښام الټه ګیره خورئ او دغه پیسې تاله په قربانۍ کې درکوي. لږ تپوس کوي چې دا به څنګه چلي؟ کتابونه په خپله وګورئ. الله اکبر کبیره. او دغه ته ته اډه ورکې چې خرۍ شپه ورځ د پیغمبر دا سنت الوزوا. لږ په دې خبرو باندې سوچ، په موږ مسلمانان یو محترمو. نو ابراهیم علیه السلام په ځوی باندې چاړه راښکله، چاړې پې کېښوده، لګیا دی چاړه راکاږي. الله پاک جبریل را لېږلی دی، اسماعیل یې د دې خوا کړی دی او یو ګډې ورته سملولی دی او په هغه ګډ باندې چاړه راښکله. هغه چې کله ذبحه شو هغه وی که ما زوی ذبحه که، الله وحی راولېږله قد صدقت الرؤیا. ای ابراهیم تا خوب رښتینې ښه، ته امتحان کې پاس شوې. الله ته دا عمل دونه خوښ شو، الله په قرآن کې وی دا یاد ما د قیامت د ورځې په خلکو باندې جاری که. دا خو په قرآن کې تذکره ده، ته حدیث نه منې نو په قرآن کې د قربانۍ تذکره رانله. خو دا یاد وساتئ چې کوم خلک احادیث نه مني دا قرآن کریم هم نه مني. محترم مسلمانانو یو ډیره عظیم الشان میاش راختو واله ده. دا خو مونږ هسې لږ لږ ټچنګ ورکو، نور بافظ صاحب څه د حج مسائل، څه د ذوالحج مسائل، څه د لومبۍ عشرې او ورسره د یوم العرفې کله چې مونږ سره موقعي مونږ به هم پکې وایو، حافظ صاحب هم وایي. نو دا یو ډېره بختورې ورځې شپې را روانې دي چې دې کې مونږ ډېر عبادات، روجې هم، صدقات، خیراتونه هم، نوافل هم د هغې اهتمام وکړو او د قربانۍ دپاره اوس نه خپل ځان برابرو چې نیت وله توله که وګورې چې به قرباني به کوم دا به څنګه وي چې ته حرام پیسې پکې رانه ورسره میلو نه شي. او دا قرباني ده، دا وګوره ابراهیم علیه السلام په زوی چاړه ایښودلې وه او زه خو به له 100,000 روپۍ اړو 10,000 نو مړه 50,000 روپۍ په یو کال کې کم ذات تا ده چې د لکونو روپو سترګې درکړي او غوږونه یې درکړي او خوراک سکاک دله درکړي او دا بلا نعمتونه، نو ته د هغه ذات دپاره 40,000 روپۍ نشي لګولی. اته وې ربه ماله جنت راکړي او ربه زما په حال باندې رحم وکړي او ربه د مصیبت نه مې وساتې. تا هغه رب منې؟ ستا هغه رب سره تعلق شته؟ ته د هغه رب حکم منې؟ زمون ډېر مسلمانان په دې کې کمی کوتاهي کوي. الله رب العزت دې زمون تمامو مسلمانانو ته دا کومه بابرکته میاشت او بابرکت ایام راتلو واله دي چې مونږ او تاسو د دې میاشتې استقبال هم وکړو او په دې کې مونږ او تاسو ډېر عبادات هم وکړو، د قربانۍ دپاره هم ځان تیار کړو چې څونه مسلمانان تللی دي د هر ملک حرمینو ته. اول تاغی د بیت الله نه گیر چاپیره تاویږي، کله حجر اسود ته راځي، کله ملتزم ته ځي
او کله حتیم کې منځونه کوي کله لګیاري دعاګانې کوي چې مونږ او تاسو هغه په خپل دعاګانو کې یاد ساتو چې رب هغه تمام حجاج کرام او حاضرین قبول کړي او ای رب ذوالجلاله د دې د حج د خانه کعبه د زیارتونه ای رب چې پدی کې بدلون راشي دې سره ځکه تنویر رحمت الله علیه یو ځای کې لیکلي دي چې کله د حج او د عمرې سره او د طوافونو سره دې سره انسان کې بدلون رانغی کنه نو دکې با دغه اصل قباحتونه برا مخې ته کېږي دغه بېدیني او دا به ښکاره کېږي بیا نو چې مونږ او تاسو دغه حجاجو ته دعاګانې شروع کړو بیا په دې ذوالحج په دې لومبنۍ عشره کې حجاج کرام به عرفات ته ځي د هغې نه مخکې منا ته او مزدلفې ته او د هغې قرباني ده نو چې مونږ د هغې دپاره د عافیت سوال هم وکړو الله تبارک وتعالی دې د تمامو حجاج کرامو حاضرین په خپل دربار کې قبول او منظوره کی او الله دې مونږ او تاسو ته هم د حرمین شریفین زیارتونه بیا بیا نصیب کی او الله دې تمامو مسلمانانو ته د قربانۍ کولو په اخلاص سره توفیق نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت کوي مندار